نو الله تعالی ډېر غیرتی ذات دی، ډېر غیرتی ذات. نوح علیہ السلام هیڅ فکر چونه کی کشته جوړه کا نو کشته چې جوړه کړه. حیات الحیوان کې علامه کمال الدین دمیری رحمت الله علیه لیکلی دی چې کشته جوړه کړه 300 غزه اوږده کشته. دا یو انجینر مو د نوح علیہ السلام ډېر بهترین انجینر. 300 غزه اوږده وا او عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې 50 غزه پلنه وا او 10 غزه اوچاته وا. خدا دا شری غزونه وخی نو شری غزونه په منځ باندې مې بیا چې اوس 300 غزه وا نو اوس غزونه دا 1.5 غزه شو. خو بیا هم ډېر شي 1.5 غزه کافی و. درې چته جوړ کړه. په اول چت کې وحشي زناور، دویم کې دا نور زناور او دریم کې انسانات. نو په دغه ترتیب باندې دا او دا هغه خبره چې طوفان پر راغی. هر یو نبی د زمانه ډېر برداشت کړی، خو چې برداشت نه خبر وتلې نو بیا یې بد دعا کړې. ځنې خلک دا خبره ډېره مشهورې چې را کافر ته مړه بد دعا ما کړه چې سلام یې نه کی چې ځنې خبره وکړي بیا به کې ورته هدایت دوام ورته کړه نه څوک نه باندې کوي. خو لګا کافر لګاو د نبی علیہ السلام په شان کې بے ادبی وکړي خنو چې بد دعا نه کې نو بل به څه کوي لاس خو رسی نه. نو بد دعا م راغلی دو چې کله کافر ډیر سرکشه شو او په مسلمان باندې د ازمکه را تنګي او دغه کوشش کوي نو بیا ورته بد دعا کوي. نو نوح علیہ السلام بد دعا وکړه. دلته خو نو راغلی په سورته نوح کې شته ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. رب ذو جلاله په دې ځمکه باندې د کافر یو کورم مپریدا ټول تباہ کړ. دا خو چې بچی زیږوي ټول کافران پیدا کوي، ټول کافران پیدا کوي، سره مسلمان پیدا نشو ټول تباہ. یو کور مپریدا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ديار دار ته دار کور ته د کافر یو کور مپریدا پسما. نو کافر ته بدوار غلي خو په هغه ټیم کې چې کلا کافر سرکش وي او غوي هدایت دعا مرتکا او هم مرتکا بدعا مرتکا وس. بدغه طوفان راغی. په طوفان کې د چکم یو بچو کنعان په نامه باندې سام حام یافس اخو د سره خطل خدا کنعان کافر چې دا پاتش او کور ولایم پاتش واهله نامه یو ګور دمر سخت مشکل کې د تدا سخت امتحان جوړ شو. کور ولایم کافر زامنو کې یو ځای کافر مش طوفان نغشو دا کشته برابر کړه. اسرار چاچا کشته چې برابر کړه نو قوم خلق پیدا سے کارو کړو چې قوم خلقو اجي سے باغ وکړه راتللو پښتنه ته دات شله جوړه چې دا طوفان را روان دی. اچھا دغه وګوره دغه وچه زمکه ته ګوره او دغه کشته ته ګوره. کشته خو خلکو بو سره لنډه جوړیو دا طوفان را روان دی مړه داسې لګي داس خلک براتللو دغه کشته نه باتروم جوړ او د سونه پکې ماتا و هر څوک رات ساو او 10 پکې ماتا و دمر سرکشي. نو الله تبارک وتعالى په دې قوم باندې د خارق بیماری ولګاله. خارق بیماری چې په ولګی دا په قوم خلکو باندې نو یو کاسو کشته راتله 14 پکې مات کیسب کیو ګرځیدو چو ګرځیدو هغه ګندګي باندې دی د خارق مرز نه ټیک شو. قوم خلک خبر کړ چې را علاجونو پسې مگر ځګي بدغه کشته لرا څو خپل علاج تر اخلو او دوی تر اخلو. قوم خلک بیرته ځکه چې ګون قوم هغه دی الله پاک شان ته ګوره دا دوی به راغستا و ځان پورې به مالش کړه نه کشته دومره پاک کړه ځکه چې ګون قوم وي ته دوی کم او قوم ډیرو چې اخیره کې خلکو وب کې واچولې هغه وب به په ځان باندې راتوي ولې. اسرار چچا متوجه شه. نو دا دی الله پاک شان دی چې کله الله تبارک وتعالى وغواړي نو هر څه کولای شي. قدیرون دی قدیر دی پارشي باندې. نو نوح علیہ السلام به دعا وکړه. الله تبارک وتعالى فرمایي فانجیناه بس مونږ نجات ورکو دته و مماو او هغه څوک چې د سرو فل فلکی په کشته کې المشحون هغه کشته چې ډکه شوی و ثم اغرقنا بیا مونږ غرق کړل بعد الباقین نور خلق
شپږ میاشتې دا سیلابو د غرونو نه اوچتې اوبه روانې وي. چې کله نوح علیه السلام کشته کې وخته چې ګورو قوم خلک په غړو باندې ناست په مټکو باندې مټکی ځان برابر کړي الټه کړي او پاسه په ناست. الله پاک دی چې الله دا ټول ما سره پاس راو خطل. نو الله تبارک وتعالى سیلې راوسته هوا او دا غړي په خپل منځ کې سره ټکراو شول. نو کړنګ به وکړو غړم مسیح په کې نه وته بل په سره ټکراو شو ټول تباہ او برباد کړ. کنعان ته کنعان بچي دل تر اشاره وخه وسم مکل کلمه وای نه دا غرب ما بچ کی نه شي بچ کله لاړو تباہ شو کور والین تباہ شو. نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام شیخ الانبیاء ورته شیخ الانبیاء په انبیاء کې ډېر غټ عمر وده. وړمبای دغه نبی دی چې کافر لره غلې دغه نمخ کې کوپر چاس پیژاندوم نه بس هغه نږدې وخت کې کوپر دا شوی دی راغی نو ډېر تکلیفونه یې تیر کړي دي. دا ډېر مخکې و جسم دا ډېر مخکې تیر شوی دی. او آدم ثانی ورته ځکه چې دنه بعد بیا د دنیا آباد شو کنده سیلاب چې د په غونډه دنیا باندې و. نو الله پاک فرمایي ان فی ذلک لآیا دا کسی صرف اورما بشک پدې کې یو نخکه د عبرت چې چا د ما د نبی مخالفت کړی دی ما په عذاب را وستلې دی په مختلفو شکلونو کې ما عذاب پر راوستلې دی. وما كان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر د دوی نه مؤمنان. وان ربک او بشک رب دستا چې دی لهو العزیز الرحیم امدغ الله تعالی ډیر غالب ډیر رحم کوونکی دی. او به دا بل رکو مختصر دو کذبت عاد المرسلین د دروغ نسبت کړو عادیانو مرسلین ته